نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب دې میاشت کې زموږ د دینی مدرسو داخلي شروع شوه چا د تیر شوه چهارشنبه پر ورځ شروع کړی زموږ په دارالعلوم نعمانیات منځو کې د چهارشنبه پر ورځ داخلي شروع شوه یا زموږ د یوسف احمد مولوی صاحب د مدرسه ادارت الحدیث کې د چهارشنبه پر ورځ شروع شوه داسې بنو مدرسو کې چا کې د خالی پر ورځ باندې داخلي شروع کېږي څنګه د سکولونو یو میاشتې په هغې کې داخلي کېږي دغه رنګې زموږ د مدرسو یو خاص وخت دی په هغې کې د مدرسو کې داخلي شروع شي او بیا په رجب کې د زبرګې په میاشت کې څوک مخکې او څوک وروستو سبقونه د کال خلاص شي او بیا دستار بندې وشي نو چې کوم زاړه طالب علمانی هغې مخکې سبق ویلي نو هغې په ورپسې درجه کې داخلي وشي او چې کوم نوې طالب علمانی چې هغوی لا سبق نه شروع کړی نو هغې په دې مختلفو مدرسو کې بیا مختلف زموږ هغه درجې وي په هغې کې په ړومبو درجو کې داخلي وایي د خدای پاک فضل دی زمارو څنګه زموږ د خلکو دنیا طرف ته او د دنیا تعلیم ته رجحان دی او اکثر خلک دا کوشش کوي خواري کوي چې په خپل بچي سکول ویم پرایمري پې ویم میډل پې ویم هائی پې ویم او بیا کالج او یونیورسټۍ کې پې سبق ویم دغه رنګې د ډېرو مسلمانانو دا خواهش چې په خپل بچی باندې زه دین اویم قرآن پې ویم حدیث پې ویم او د دین علم پې زده کړم یا د خپل بچی باندې د قرآن حفظ وکړم او قرآن ور یاد کړم چې زما د بچی نه حافظ جوړ شي داسې خلک شته چې د هغوی چې څومره بچي دي ټول یې په مدرسو کې داخل کړي دي او خدای پاک ته عالمان جوړ کړي دي الله ته حافظان جوړ کړي دي بعضې داسې چې یو دوه بچې مدرسې ته ولیږي او یو دوه بچې سکول ته ولیږي دواړه ضروري دي د سکول تعلیم دام ضروري دی چې سړی سکول او کالج او یونیورسټۍ ووایي ولې که دا ونه وایي او د ده نه ډاکټر جوړ نه شي نو زمونږ علاج به څوک کوي د ده نه انجینیر جوړ نه شي نو موږ له به سړک او بلډینګ څوک جوړوي که د سکول او کالج ونه وایي او د ده نه ساینسدان جوړ نه شي نو موږ له به ایټم بم او میزایل څوک جوړوي جس ټینک به څوک جوړوي ټوپک به څوک جوړوي که د اقتصادي علم حاصل نه کی معاشیاتو نه وای د زراعت علم حاصل نه کی نو ملک په دنیا کې د نورو ملکونو نه لاندې پاتې شي
نن چې ملکونو ترقی وکړه نو په دې سیزونه ترقی وکړه نو دغه ضروري سیزونه دي دا پکې نشته چې سکول بنوي او کالج بنوي او یونیورسيټي بنوي دا د دنیا سیزونه دي د دنیا علمونه دي او دنیا سره تعلق دی زمونږ د حضور پاک په زمانہ کې چې کم صحابه کرام هغه په خپل زمانہ کې زمینداري کړې دي ولې پیغمبر علی السلام په ځمکه نه تقسیم کړي د غنیمتونو د خیبر ځمکه د مدینه ځمکه هغه به زمینداري کول هغه زمانہ کې د زمینداري چې کوم اصول او طریقې وي اب هغه استعمالولې حضور پاک چې کله مدینه شریفه ته تشریف راوړ نو د مدینه خلق خو زمیندار او رسول الله مبارک خو تاجرانو دوی خو په مکه کې اوسېدل د مکه په ځمکه کې هو کاروند نه نو هغه ودا پیوند کار کاو پیوندای چې په دې باغ کې یو نر کجوري دا غنر کجور نه یو تی غرالی هغه کې هغه ته پته او چې کومه خزه کجوري وینو هغه تی هغه کې لګای قلم ورته او پیوند ورته او کوند ورته ورڅ شي نو حضور پاک چراغ ته پوسې وی دا څه کوي وی سیب دا زمونږ د پلان نکه زړه طریقه ده او دا مونږ کو نو دې سره کجوري زیات کېږي یاره وی دا مکه ویخا صحابه پرې خو دا کال کجوري کم وشو نو صحابه حضور پاک ته شکایت ویسے مونږ به دغه پیوندکاري کوله د نر کجور نه په ښځو کجورو کې نو بار به ډېر کم نو تاسو وی مکوئ مونږه پرېښو د سخ کال کجوره کمه وشوه نو رسول الله مبارک په ته څه فرمایه وی ګورئ چې تاسو ته زه د دین یو خبره وکړم د شریعت یو خبره وکړم د دین خبره هغې ته وایي چې هغې سره ثواب او د عذاب تعلق د دین خبره هغې چې هغې سره جنت او د دوزخ تعلق د دین خبره هغه چې هغه سره د الله د رضا او د خفقان تعلق نو چې دا درته ویم پاغه عمل کوي او چې د دنیا د خبرو د ته یو خبر او کم چې ثواب او عذاب پکې نه د الله رضا او خفقان پکې نه جنت او دوزخ سره تعلق نه نو هغه کې تاسو خپل سوچ کوي خپل فکر کوي دا خو د دنیا یو خبره و ما درته وکړله نو تاسو له پکارو چې ما نن تپوس کړو ما ته ویلو چې صاحب دا د نر دا پیوند چې ولګو دې سره بار ډیر کېږي او که دا پیوند ونه لګو نو بار نه کېږي نو ما به دا بیا خبر خپله واپس اخیستی وه دا د ګوره صحابو زمیندارۍ کړي اوس هم خلک لګیا دي خپلې زمیندارۍ کوي چې زمینداري ونه کوي او ته غنم ونه کرې څوک به څه خوري جوار نه کرے سو بس خوري غنه نه کرے نو خلق بس کوي ټماټر او سبزیان نه کرے دا بس کوي نو چې ار کله کر ودته کې نو هغه له نوې نوې طریقې هم جوړه هغه له سبق هم وي خلق دا سبقونه وي نو دا قسم قسم تخمونه روته نو مخکې تاسو ته پتا و چې جوار ټول بغنجیو چې خلکو به جوار کرل گنجی جوار به او جرب به 15 من او شپږ من نه زیات جوار نه اوس پکې نوې تجربه شو دا خو د سکول او د کالج برکت ته او د یونیورسيټي برکت ته نو دا د جرب شل من او 15 من جوار غنم به دومره نو و من شپږ من اته من جرب به کول غنم امیک سپاک غنم به وداسه پکې نور اوس چې پکې نوې تجربه راغلي نور شه د غنو تخمونه وګورئ د غنمو وګورئ د ټماټرو وګورئ دا وګورئ نو دا مې دی پوری وي چې دا من نه دی په شریعت کې دا د دنیا د پاره چې وسړې کوي هغه له نوې نوې طریقې ګوري ابا مولا استعمال د حضور پاک زمانہ کې طبمو خلق په باقاعده د خلق علاج اوس وته ډاکټر وي هغه زمانہ کې به وته طبيب وي د حضور پاک زمانہ کې به خلق تجارتونه کول هغه زمانہ کې به تجارتونه په خوان او پاسونو کېده اوسم تجارت کوي او د جزونو په ذریعہ کوي او د بحری جزونو په ذریعہ کوي مخلوق زیات شو دا مېرونو دې پورې وي چې دنیا کې اوسېږي نو د دنیا د چل او د دنیا د ګرځېدو او د دنیا د اوسېدو د لپاره دا سيزونه ضروري دي لیکن دا ټول ارس چا سره تعلق لري دنیا سره
که انجینیر دی غم د دنیا سره تعلق دی که ډاکټر دی دا غم د دنیا سره تعلق دی که افسر دی دا غم د دنیا سره تعلق دی د دې ټولو تعلق د دنیا سره اوس اخرت یو ډېر لویه زندګي ده چې هغه د ختمېدو نه د دنیا دا خو به ختمه شي څوک چې راغلی دنیا ته تللی دی زیات جون چې واله سلو ته څوک نه رسي او یو اتیاو کې د دنیا نه ځي چې ته کم په کلی کې یو کسب کې د سلو نه به عمر زیات شي لیکن د آخرت زندگی دا د ختمېدو نه ده نو چې څنګه موږ د دنیا د ژوند تیرول د پاره تاسو ته وایو چې د ډاکټر او د انجینیر د دې خلکو ضرورت دی نو د آخرت د ژوند د پاره د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث او د سنت ضرورت دی دا خو ډېر کمقل سړی وي چې هغه ستلک ژوند غم کوي او د ډېر ژوند غم نه کوي دا خو ډېر کمقل سړی وي چې هغه د شپې د ملاستې غم کوي او د ورځې ځان له غم نه کوي یا د ورځې د ژوند غم کوي او د شپې نه کوي د دواړو به کوي نو دغه رنګې تاسو موږ به هم د دنیا د ژوند هم فکر کوو چې په دنیا کې موږ د نورو قومونو سره ښه منډه ووهو د دنیا ژوند زمونږ خشته شي زمونږ پیداوار زیات شي زمونږ تجارت ښه شي زمونږ سیستانان موږ له ښه څیزونه جوړ کړي لیکن موږ به ورسره د آخرت غم هم کوو چې زمونږ آخرت شي یوازې دنیا خو نه ده یوازې دنیا خو انګریز هم کوي یوازې دنیا خو روس هم کوي یوازې دنیا خو چین هم کوي یوازې دنیا خو جاپان هم کوي زمونږ نه ښه لګیا دي لیکن ورسره الله راضي کوي ورسره پیغمبر راضی کول ورسره جنت ګټل او د دوزخ نه بچ کول دا غي د پاره بیا د دین مدرسې نو چې یو بچي دل ته لګي دنیا نه نو انصاف وکړو بل الته مدرسې ته چې دو بچي دی خوا لګي زمینداری او تجارت او سکول او کاروبار ته او یونیورسيټي ته نو دو اخوان لګي دا انصاف دی او که دا انصاف نشي کوله نو خیر دی چې سلور پنځه بچی دی نو یو پکې مدرسې ته د یو نه حافظ جوړ کا د یو نه عالم جوړ کا او قسم په خدای قسم مې راته خوا چې دا عالم جوړ شي دا بسوک دا به رسول الله وارث دی دا د پیغمبر وارث شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې انما العلماء ورثه الانبیاء دا د ترمذی او دا ابن ماجه او د غنو کتابونو حدیث ته چې څومره عالمان دي دا د پیغمبرانو وارثان پیغمبر سپری خيري وارث څه وای وارث دیتا وای چې پلار مرشي او په شریعت او چې هغه سپری هغه په قبضه کې والے هغه وارث وای نو پیغمبر سپری خيري رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس او حضرت عائشہ صدیقہ دی وی ما ترک درہما ولا دینار اس سے نہیں پرے نہ تے روپے پاتے دا نہ تے اشرفے پاتے را نہ تے درہم پاتے اس سم کما زمکا چې فاتح و د حضور پاک په جهاد کې د بنو نذیر وغیرہ نو هغه صدقه د مسلمانانو هغه کې میراث ته چلے ده هغه د بیت المال او پیغمبر کې سپری هیڅ شی نه لري یو قچره ته پاتې و بغله بیضا چې کله وفات شو قچره و یو سپینه قچره و هغه به سفر کو اته پاتې و لیکن هغه قچره د سیوطی لیکلی دی پا دغه کې دا کتاب د معجزاتو کې هغه خصائص کبرا کې چې کله هغه د حضور پاک وفات شو نا قچرې سترګو نه اوخ کې روانې وي به دې نو په مدینه منوره کې یو شار پیو هغه لاړه نو ځانې پکې وګرځا سره لاندې کو په پورته ځانې په خپل عمل چې حضور پاک په مسور لیکولا داغه نه پس په مسور لیکو اس سمنو پات کم سشي وو چا سره هغه داغو کم پیاله کې به وبس کړي ډوډۍ به پکې خوړه هغه حضرت انس سره چا سره بل شي چا سره تورا چا سره صادر چا د بعض صحابه او تبارک ته پاران سره او ساتل سی پرې خیر رسول الله مبارک فرمای ترکت فیکم امرین دو سیزونه به پریخ
زما میراث او طریقه دو سیزونه دي لن تدلوا ما تمسكتم بهما چې ترسوم به منګولې لګولې گمراهان بنشه اصل شی دی کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب او یو د ما سنت د پیغمبر نه دغه پاتې نو چې تاسو په قبضه کې وای نو وارث شو هذا د ابو هريره رضی الله عنه د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځیدا او چغې وای وې خلکا لګیا دلته تاسو تجارتونه کوي او په جمعات کې د رسول الله مبارک میراث تقسیمې خلکو ټول جمعات ته رامنډه کوي ځکه چې میراث یادای نو خلکو میراث مال دولت ته وای چرال نو نه مال شته نه دولت شته نه درهم شته نه دینا الته درس ته ابو هريره دا د موږ سره راوست دلته خو میراث نشته هغه وته دغه د پیغمبر قرآن چې ښودل کېږي او د پیغمبر نه پاتې حدیث چې ښودل کېږي دا د حضور پاک میراث دی نو ګوره زمارونو تاجران د تاجرانو وارثان د مشران زمیدار د مشرانو زمیدارانو وارثان دي او علما د چا وارثان دي د حضور پاک وارثان لوی مرتبه لري قسم دا دې لپاره چې تاسو په زړه کې د علم او د عالم هغه فضیلت په زړه کې راشي او په خپل بچو تاسو علم چې قرآن شریف اعلان کړی دی قرآن شریف قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل او آیت خلق ہوتا اے زمان محبوبہ دیتا ہوا ہے اعلان ورتا ہوا تپوس دے هل يستوي الذين طالبان پدی پویگی استفام انکاری دی آیا علم والا عالمان او امیان دا برابر دی دا تپوس ته دی خلکو نه په خپل او دا داسې سوال دی چې را دې جواب دی په خپل درکړي هر سړی په دې پوي دی چې پوي او نه پوي برابر دی په دې خو هر سړی پوي یو سړی دی هغه پنچری دی او په موټرو کې پنچر اچي یو بل غټ خان دی د موټر خاوند دی خو هغه پنچر چل نه ورځي وای کنه دا موټر دا خان دی پنچری د محتاج دی کنه دی روان دی او الته گاڑی او ته پنچر شو سټپنی وسره نشتا دی به پنچری ته وی راشه مال پنچر هغه وته وی چې د نشم مال چل نه راځي یا په ماشين کې هوا نشتا دی به دقه ځان ته لمن و یو ولا ته محتاج شاړه یو اسوالا دی غوی والا دی او ناله ختم شوی دی دین البنت محتاج دی چې مال پدې کې ناله یو غټ خان دی او غټ نواب دی او بجلی خراب شوا د بجلی چې کوم پوی دی هغه ته محتاج دی الله راشه کنه مړه ګرمي ده کنه ما شومان ټول جاړي بجلی بند ده شابه راشه مهرباني وکړه سلو په دې 1500 وانه د قرانګي زمارونو په دې ارسله پوی دی انما يتذكر اولو الالباب الله فرمای وای عقل من سړی په دې پویږي چې عالم او امی برابر نه نو چې څوک وایي چې نه دا مولا او امی په برابر دا مولا خو غوړه نه دی نو دا عقل من بیان دی قرآن شریف فرمای دا بیا عقل دی دا خيار نه دی او دا عمل دی نو په خپل بچي چې بچانو باندې یو بچي باندې علم وکړي په خدای قسم مې راته خدای په دنیا مو ورکړي او خدای په آخرت مو ورکړي دا پکې نشته چې لوړای به د کم ځای نه لوړای خدای الله په خوخه کوي هغه انسان چې هغه خدای سره دښمنی کوي او بوتانو ته سجده لګي هغه خلک چې خدای د سره منینا چینیان او روسیان هغه خلک چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وای دا خو الله ته کنزل دي هغه له خدای ډوډۍ ورکړه نو چې څوک د خدای قرآن او د پیغمبر حدیث ته ناس دي هغه له ډوډۍ ورکړي او کبل زمونږ دا دین یو ډېر لوی ستوري تیر شوی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مشرانو شاګردانو کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه اصل خپل نوم یعقوب و یعقوب ابو یوسف کونیا پاغي مشهور مخکې د سچل کا مور کونډا ونو مور بوت او رنگ سازانو سره ډیر راکو کې دې رنگ سازي زده
د رنګونو چال او اوټل کې نوکر کا هغه زمانه کې به اوټلو کې خلکو ډوډۍ خورو په لسی به اسکنه د چا رواج پکې نو اوټل د خلک لاړل نو په به پکې اسکنه او یا به لسی اسکنه یا به شوبلې اسکنه نو دبا دواړه کار کول برنګ ساس سره کار کو به اوټل کې دا کار یو ځلې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ګلاس پینول نو هغه خیر د واقعیا درته نه او په هغه امام صاحب ډیر خوشاله شو او دعا ورته کړې نو یو ځل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ترا امام صاحب د خپل زمانه لوی عالم دا د غټو علماو نه ثابت ده د ډیرو علماو نه ثابت ده لوی شخصیت او ډیر طالبان به سره ناستو په هغه زمانه کې بچا د حدیثو درسونه کول حدیث په خو او چا به د فقهي مسائل درسونه کول حدیثو درسونه به نه کول هغه به د قران او د سنت نه مسالې راستلې او طالبان بناستو پاغي به باسونه کول ابه لیکل چا به دواړه کار کول نو په امام صاحب دا خبره غالب و چې د سره خپل شاګردان ناستو او د قاعدو مطابق اصول فقه ورته وای دا غي مطابق په د قران او د سنت د مسالې رسته او به لیکل د سلويخ نواله تر 50 کسانو پورې دا کمیټي وناستا امام ابو یوسف امام ظفر حسن ابن زیاد امام محمد ابن حسن شیبانی دا لوی لوی غرونه مو سره ناستو او په دې باسون په خپل زمانہ کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا شاګردانو د قران او د سنت نه دولسنیم لکه مسلې راستګل دولسنیم ناستو وسره شاګردان باس شروع دي دا د قران آیت دې دا مسله عبارت النص دات معلومیږي په اشارت النص دات معلومیږي په دلالت النص اب لیکل کېدل دا یعقوب چې ابو یوسف ترسته جوړ شوی ډیراغ کې ناست د اخوان ورک الکه د ټولو اس په هوټل کې خلکو ته پیک دمو جامع مې د کینګولې ډکې او ټولو لګیم رنګ سازي زده کوم دا سفر دا د طالبانو مليانو سره ولې نه کینم چې د خدای قرآن زده کوم او د قرآن مسلې زده کوم او د پیغمبر مبارک حدیث زده کوم او د هغې مسلې زده کوم بس هغه کاروباري پرېښود او امام صاحب سره طالب شو ناست هوښیار خو ډېر علم لګورې هوښیار سړی اخوان کوي پکې ګیما زموږ چې کوم بچي بیکار نو مونږ وایو لکه دا د خدای دین توبه اسکول نشي ویل کنه او په اتم جمعات کې شل ډغره خوللې پیل کېږي او پیل کېږي او یا سکول د سره وینه وي سکول هغه بیکار غوندې شي وي نو وي زمړه دا به مدرسې توبه دا به مليان ماته یو ځل یو سړی وي دا ډېرې زمانې خبره ده ماته مولوي صاحب بس یو بچی خو مې د خدای قرآن توبه مې شکر الحمدلله ډېره ښه څه کوي وایي بس چې قرآن یاد کړي او حافظ شي مې ډېره ښه حفظ ډېر ښه شی دی خو دا مهرباني وکړه چې بیا د حفظ نه پس پرې علم وکړه چې د قرآن او د سنت عالم شي نو دا چې سړی ملامته غوندي دا سټ ګرای دا غټ سټیو هغه دا سیو ګره وی علم خوجي نشي کوله قرآن بیا کی مې ونه وی رون دي کنه په دواړو ستره ما چې کوم روغ دی غری یو نستو ته ولې او چې کوم په دواړو سترګو نه بینا دی نو هغه د مدرسې ته ولې او په ما احسان لا بیل کې چې ما زوی په مدرسه کې داخل ما خیر پکار خدا و چې وروغ دی نه لګره چې علم نو دا خو ځان خلاص کا او خضر اخلاص کا چې سمولا خدمت کو راشه مدرسې ته ولي واپس سے پیش او خدمت پیش او جامع پیش او ما فکر مکه او زموږ لاندم قبول چې ته خدمت نشي کولای نو لګام زموږ قبول نه بالکل کم چې پستر ګړوند دی او نابینا دی او د قران حافظ شو دا غنم خدای ملغلره جوړ جدا سیلون دی او قرآن نه یاد نو دی په کوټ پاتونو ګرځي او خلکو ته لاس نیولي او سوالونه
خیر غواړي خیر او چې حافظ شو نو سیبه طالبان د مخکې رستو منډې وي پروتوکول ورته میلای چې دې راپاسې څوک ولا لوټه رازغلی څوک یو سلخانې ته بولي څوک ولا کاغذ رازغلی څوک ولا اوبه رازغلی د قرآن د برکت نه هغه له خدای یو مرتبه ورکړي نو دا چې کوم کنډمي که نه کنډم او دا بیکاره پرځی او دا په ګاډي کې سل ځله سولېدلې ډیبرې نو هغه مونږ له مدرسې ته راوړي هلکه هغه خو ټول دننه هغه چې کوم رخونه دی هغه والي دي هغه خو نټ باندې نه کلکېږي هغه خو سولېدلې ډیبرې نو مونږ یې راولېږي دا په مدرسه کې هغه خو سبق نه وایي د سکول وی نه وایم پلار ته هغه لوپري د سبق نه وایم د مدرسه او یا پاتم جمعات کې یو ځل نه څو ځله ډغرې خوړلې او پیل شوی غریب په ټک نه پوهېږي وی دا مدرسې ته مې وبخه او سبا وایي دا ابا مونږ احسان بیل راړی ته به وایې دا ماله جنت ګټي او یا ماله پیدا راکړي خیر هر څه چې که کنډم هم دی او کار کوي مدرسې ته راوړي که علم زده نه کي نو کم از کم د علماو سره او د طالبانو خادم خو به د خدای پاک جوړ نو ابو یوسف کېناسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم زده کو مور ته یو ځل تپوس وکړو دی خو شاګرد دی شاګرد د استاد ماښام ماسخوتن لږې پیسې ورکوي چې دې اړونه وایي نو ماښام ماسخوتن به لږې 200 روپۍ به ورله استاد ورکونې به یې مور راوړه نو دې خو امام صاحب سره کېناست نو چې کور ته ماسخوتن ماښام سوره دی لاړ نو مور ته تپوس کوي ابو یوسف یعقوب هغه استاد یې پیسې نه راکړي ته اوس هم سویمه ورځ ده ما له پیسې نه راکړې تش جیب وځې او تش جیب راز دی نو دی غلی دی هوښیار چې که مور ته ویم چې ما خو استاد جي سره سبق شروع کړی هغه اوټل او رنګسازي مې پرېښې نو مور به مې غوسه شي که ورته ویم چې ما له هغه استاد نه راکوي دروغ ورته ویم نو استاد پسې ځي نو دی چپ غږ یې نه کوي سبا ته بیا مور تپوس وکړو چپ دی بس مور پرې پوه شوه چې دا زما بچی جوړ هغه استادي شاګردي پرېښې ده او بل طرف ته تللی نو چې بل استاد دی څنګه راووت د کور نه نو مور ورپسې ورقه په سر پټه راووته دې ته مور ورپسې پټه را روانه نو دې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام صاحب مدرسه به ورته وایي مدرسې ته راننه درسګاه چې مور راغله او ما خو یې که نه چې زما دې زوی لاره بدله کړې دا خو دا هوټل کار هم پرېښی دی او رنګسازي هم پرېښی دا خو دې مولیانو سره کېناست اوزګار خیلو سره مونږ خلک دې مولیانو ته اوزګار خیلو سره کېناست قسم دی که زمونږ د کار نه خبر شوی توبې مقبال دی زمونږ نه ورځ اوزګار یو موږ شپه اوزګار یو ډمې زوی ته چل خو د ګډا نو هغه زوی دی اخوا دېخوا ټول چل یې سم نه زده کړ نو ډمه ورته وایي سم شه ګنې په داسې غم به دې واړم چې تر مرګه پورې به دې خلاص نه شي نه شپه او نه ورځ نو چا ورته وایي دا څه غم دی وي تعلیب کومې دی به د ورځې به کتاب ګوري استاد ته به ناست دي او د شپې به ګونټې ماتې کړي او کتاب ته به ناست دي هغه زمانه اوس معامله بدله اوس زمونږ طالبان هم ټول نیټ والا طالبان جوړ شي فیسبوک والا طالبان قسم دې هر څه بدل شو دې غټ موبایل دونه غټه فتنه جوړه کړې چې د حد هغه طالبان اوس نشته چې پخوا به کوم طالبان ګونټې به ماتې کړې وې لوړې به پراتو کتاب زموږ باباجي سره بو کنه مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه صاحب دې مشران نه تاسو کې غټ پټکی به وانی او کتاب به په بالغ خو دی او لوړې به پراتو او دا ګونټې به ماتې کړې وې او خو کتاب به کته ټول شپه به کتابونه کته زموږ جمعات کې طالبانو نو ما او ته طالبانو په کتاب کته ما ویل کا تاسو طالبانو د خلکو ته نه وای چې جمع منزل راځي خلق منزله کم راځي وی خدای دا شتم را نه وي دا چې نور راواله خلکو ته وای مې ولې وی موږ د کتاب وباسي
چې یو نه راځي چې موږ خپل سبق ته ناست یو او خپل کتاب وایو. جمعات کې طالب لګیاو او ګونټه دا مټه ماتې کړې دي او پټکې په سر دی کتاب تعالی وړي پروت دی او دیوا باندې به خلکو قسم دي کتابونه کتل. ما تاسو یاد دي ظفر لالا ډیوټ په د لرګي او ډیوټ په پاغه د پاسه به ډیوا پرتا او د شړشم تیل به پکې بلېدل. دا ډیوټونه نو ډیوې ځان ته خو دې او دې کتاب ګوري ناګانه پټکې اوره نشته دې اوره نشته هغه سره پورا رڼا شو ټول جمعات کې چې رڼا شو بس د زر کتاب بند کو او مرګرو پسې منډه کړې ال شب ليله القدر شپه شب زر را پاسه کې او د سونو کې ليله القدر د ټول جمعات رڼا یې خدای دې به خو بس پټ کړي اوره دا څه سبقونه مخالکو په خوا ټول شپه کتاب ته پراتو. یو طالبو نو هغه بچي غواله هغه به وی خدای حضرت خضر را باندې پیش خدای حضرت خضر را باندې پیش کې چې ما ته دوا کې خدای را عالم جوړ نو خدای حضرت خضر توزګار نه لري تاسو څنګه ګرځي دواګار نو بس چې خوان دی ونه کنو بس دا ګونټه ماته کړې دا څنګه ماته کړې بس پروت نو په عربی کې د دواړو مرفقین چې وته وی دا څنګه دې تم خضرین دی یو نوم دی خضرین نو چې وره وتاونه به وې سوکه وې حضرت خضر ما دروازه کولاو که چې دواره توکم چې خدای دې مولا کی وې تا ته مجد نشته ته یو خضر مال خدای دوه خضر ما کړی دوه کونډې دې ما ته کړی مې خپل کتاب ور نو په خوا به خلکو خپکه دل به جمعات ته چې به سوکرال عوام او ټک ټک به کو قسم دې خپکه دل یو بابا براته جمعات ته بابا ساده سړیو چې بیواله وي خدای جبريل را پیخ کې چې ما جنت ته بوزي ساده سړیو سادهګان خوشتا یا خدای جبريل را پیخ کې چې ما جنت ته بوزي. طالبان او ته بابا جی جبريل دې نه پیدا چې تا د مټه جنت ته بوزي دې په داړې قصې پسې دي مرګ برازي ځن کدن برازي قبر برازي رستو به حساب کتاب کېږي خو خیر بابا نه پوي د خدای جبريل پیخ کې پما چې د مټه مې نشو ما جنت ته بوزي. طالبانو د دې بابا نه هم په ور کې ولا ټول دراشي پني مش په ګټ کې ناته جبريل د چغې مون کتاب ګورو کستا د جبريل چغې وو تاسو په جنجال وړي دي. نو طالبان هم لک بعض وخت کې مستی یو طالب کوټه ته جمعه تو خطا او پړې راوي ځان کرا سه وی بابا وی ها وی جبريل ما تاسو دوا قبول شوه دا او بار روزه چې جنت ته دی بوزم بابا جی خوشاله کې دوا قبول ده بارې غرو وی کم دی وی بار په کوټه ما وی دا رسې مې در کته کړ دی غاړه ته واچ خو ګوریو چک بدر کوم جنت فردوس کې بنا بابا جی ساده سړی ورسې غاړه ته واچ چې طالب بار خپل راخ کو دی میاس کې وایزان او بابا جی دا ټوپونه او د الله شورو او غوبله جوړ کړه جبريل خدای خاطر وکمرما الا سامي وتعالى مریم خپشوا الا بس جنت میں نه دی پکار مرما تا چې وی جنت ته خو وځي کنه نه کنه د خدای خاطر که جنت میں نه پکار خما پرې طالب پړیو ورو چې پوه شو چې سړی اوس مې پړیو ورو د منډ کړه کور ته پړیو پس راځي شي په دروازه ورننه وځخه ته ویله دروازه بند ک جبريل راغلی خلک جنت ته خېږي نو طالبان په دې خپه کېدل نو ما وته وی دي خلکو ته وایي چې دا خلک منزل راځي طالبانو خدای دې په داشته ګروپ کې چې یو را نشي الکه ولې نو دا موږ د کتاب او بس دا شي کتاب به خلکو کته بابا جی زمو شاه زمو ریسه خدای دې وبخي په قبر انوار نازل ما ته وی یو کتاب په بونیر کې یو مولا سره په بونیر کې یو مولا سره یو کتاب وی هغه کتاب بل چا سره نو زه د تورنزونه بونیر ته پیاده لاړم او په خوا به خلک تل غوري پیر بابا نه وتل پیاده بتل او په سیکلو خو ډیر خلک تل په اختر کې بدره او سلور او پینځه او دې چې په سیکلو بسوار شو او بونیر ته دا موږ یادو خبرې
خیر وی پیاده لاړم بونیر ته ځان سره مې قلم مشوړی واخیسته پخوا دا نو پینونه نو قلم او مشوړی به وسی به پکې به چول او ځان سره مې کاغذونه واخیستل چې دا کتاب مې حوالې لیدلې دی خو کتاب دی او چا راته وی چې مولا سره دی نو دا کتاب به زه حاصل کم نو زه به اولی کم 2 ورځې کې نو راځم فوټو سټیټ ونه وی چې لاړم هغه بونیر ته ورسېدم ستړی ماها مولوي صاحب ته مې زه اشنا غل نه راغلی یم چې څه دی لاتین څه پسې دغسې تا سره پلانکي کتاب دی نو ما قلم مشواڼی او کاغذ راوړی دی هلک راوباسه نو زه بیا پرې ولیکم تا له به خپل کتاب درکړم وی ما ته یې ویل چې ملا دلته کښېنه ډوډۍ راله راوړې ته څه وچې ډوډۍ غریب یو او شپه او کسار به خبرې کوو وی شپه مې وکړه ډېر ستړی وم وی سار وختي هغه مولا صاحب راغی کتاب یې راوړ وی ما ته وی دا کتاب یادې ما وی او وی دا څه کار دی چې زما سره نور کتابونه شته او دا دي او زما په بچو کې څوک عالم نشته بس دا کتاب ستا شو ځان سره یوست یاره وی ډېر زیات خوشحاله شوم وی دا هغه ځای نه بیا پیاده را روان شوم دلته تورنګزو ته راتلم نو یې ځای په ځای به ناستم هغه کتاب به مې کته چې ستړی به شم کې به ناستم کتاب به مې کته وی تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې وکته کتاب مې یادم کو پیاده مې راورسېدم داسې به خلک د پیکان مې کتلی وم حج له د شیخ صاحب سره شیخ الحدیث مولانا سنجاب شهید رحمت الله علیه سره او د عبدالله ابن سبیل هغه وخت رئیس الحرمین او د حرم شریف امام مشر دا هغه ملاقات ته زوما سره محمد اجي صاحب خدای دې وبخښي او شیخ صاحب خیر هغه وګدا قصه ده هغه زمونږ د شیخ صاحب ډېر زیات عزت بیا کتابونه مونږ لو لیکل شیخ صاحب ته وی تعالی مې دا کتاب د سره شته وی یو دا شته وی نه دا شته وی نه ماغلم کتابونه ولیکل پکار ما ته وی تاسو سره مجموعه الفتاوا د حافظ ابن تیمیه شته معنا مغنی د ابن قدامه شته معنا مال غولی سورا بجی صاحب علیہ الصلوۃ وړي رسالې وی دا کاغذ والے او دلته یو مکتبه ده الته ورشه نو تاسو ته دا کتابونه ویل ډېر چې دلانو شیخ صاحب کتابونه یو پیټه او زما هغه کتابونه چې مجموعه الفتاوا و درس جلد ده او مغنی د ابن قدامه دیار 14 جلد ده خدای دا خیر نو مړه تاسو یقینو کې دا زم الحمدلله د حدیث درس کو مالا دواړه کتابونه پوره نه دي کتلې چې پړونګو زمانو کې چې بکم جد ته ضرورت شاو به مکتل او تاسو ته اوس د بوزم خپل مکتبې له لراله دا ټول کتابونه زموږ باباجي کتلې دي دا اول نه اخره پورې ما ته به وی داسې کتابونه دروړي چې در په پکاتو مړ او دلیل سره چې کتلې دي هغه چې په کم کتاب کې کوم ناشنا مسله ولیدا نو هغه به په سر ورق باندې داغه اشاره نقل کوله هر کتاب راشه د مغنی ابن قدامه امخم او مجموعه الفتاوا در تخیل په هر جلد کې په سر کې لیکل کړي دا شوق صاحب دا علماء شوق د طالبانو شوق اوس هغه شي نشته هغه کتاب قتل کوم دي طالبي کوم دا خلق به په علم پسې په علماء پسې طالبان ګرځېدل 14 کال او شل کال به طالبي کوله څلور 15 کال به په منطقونو پسې په سوات او په کوهستانونو کې ګرځېدل د فن مولا پسې به خلق ګرځېدل بهر کې زمارو خبره پلره لا او دې پورې مې خبره کوله چې علم داسې شعر کې څوک یوزګارېږي نه نو خلق دی علماء توزګار خیل وي چې صحیح علم توزګار خیل نشته نو چې مور اراده د ابو یوسف امام صاحب سره ناس سبب نه کوي نو بس مور له سترګې سره چې خدای دا خو دې توزګار خیل سره کینا دې بس کوي امام صاحب باندې چغارا وستا فلان کی نعمان نو ابو حنیفه باندې مشهور او اعظم اوسه مناسب مولانا صاحب ورسچو زما د ازوی د ځان سره کې نور د خېټ او خې نه دی وس خدای ته وګوره زما د ازوی پرې چې دې څه اونرز دګي امام صاحب ډېر خیال وې ته په څو نرز دګي وې دې ګور وټل کې کار کې اورن سازي دګي چې ما د 2 روپے کې اونر پر دګه نو تا ځان سره کې نور دې زه خو محتاج خدای امام صاحب ډېر خیال او سه وته وې زه وته اونر خېټ کا
ما ته پرېږده زه ورته ونر ښیم که نه جومات کې ناسته خولې په صفاو جامو کې په هوټل کې پې څه کوې او رنګساز سره څه کوې جامې به ټولې د رنګونو ډکې هوټل کې خلکو ته به پرېږدي او خلکو ته به ډوډۍ ږدي ما سره پرېږده دې جومات کې پاکو جامو کې به ناستې ثواب به هم کېږي او زه ورته خشته ونر ښیم وی ته ورته څو نر ښیم وی زه ورته داسې ونر ښیم چې بیا به د پستو د چلغوزو د بادامو او د غوزانو الواګانې او پالودې خوري الواګانې به خوري یاره د الوا دا نوم چې سړی واوري که نه د خدای شان دی خوله کې فورا لاړې راشي نو د ابو یوسف مور چې د الوا نوم واورېد که نه نو وایي دا هنر به کله زده کوي دی ونه وی چې دا څو هنر دی دی ونه وی چې څو هنر دی وایي دا به کله زده کوي هلته پکې الوا راله که د دې خپلو طالبانو ته اکثر دا یو ټکې وی دویم ګوره او تاسو هم الوا مونږ پورې تړلې ده وی د مولیانو الوا خوښه هلکه زمونږ خوښه ده بلکل ستا نه ده خوښه ده تاسو چې ته الوا په ډېرانو غورځو په واده کې چې الوا پخه شي یو دیګه نو څلور پنځه مولیان یو پلیټ به باقي ټول تاسو خورئ او بدنامه پې مولیا کړی مولا الوا مولا الوا مولا الوا بلکل دې باندې موږ فخر کوو موږ په دې نه خفهږو څوک ویله که پلانکي مولا الوا خور قسم دې زه پې خوشحاله ما ته چې څوک دا وایي ولې پې زه خوشحالېږم ځکه حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل د حضور پاک الوا خوښه و شات خوښه نو که ما ته څوک شات خور وایي چې شات خوري زه پې فخر کوم او کما ته څوک الوا خور وای زه په فخر کوم زما د پیغمبر مبارک خوښه او زما خوښه دې کې څه دی ما یو ځل کې وی مې لکه مونږ چې الوا خورو زموږ ثواب کېږي تاسو چې خورئ ثواب هم نه کېږي یو بابا بیا ما ته وی دې څه مطلب ځان ته ترخزو وان یو الوا رستا ثواب کېږي ولستاره د مکې نه راغلی ده هم دې کې پخ شوی مې بابا جی ته چې خورې نو د سویټ ډش په نیت یې خورې چې خېټه پې ډکه کړم او خوراک پې عذاب زه چې خورم د رسول الله مبارک په خوښۍ خورم چې دا خوښه نو ما له پې خدای اجر درکړي تا له پې خدای اجر نه درکړي نو د ابو یوسف مور چې د الوا نوم واورې نو یې دا هنر په کله زده کوي ویې لږ صبر وکړه دا خو داسې په اسانه نه کېږي خو نن دې راوسته او دغه دی دا او هنر به زده کوي خبر اوږده ده خو هغې هلک یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف جوړ امام یعقوب او څوک ته جوړ شو د هارون الرشید بادشاه چیف جسټس ته جوړ شو قاضي القضات دا نن چې کوم ستاسو چیف جسټس دی وزیر اعظم هم تیارېږي او صدر هم تیارېږي او ټول خلک تیارېږي ولې مشر قاضي دی فیصله نه پولیس او فوج هم تیارېږي دقسې چیف جسټس ته خدای پاک جوړ دا ابو یوسف علم هم حاصل شو اخرت هم ښه شو دنیا هم ښه نو یو ځل ابو یوسف لا خپل لنګري هارون رشید لا خپل لنګري الوا پخ کړی بادشاہ له چې پخې خو خان وي پکې قسم قسم چکې مکې او داسې ځونه بېځونه اچول نو چې دی ولا راوړل نو هغه وی دا څه شی دی وی دا لنګري ستا دپاره قیمتي ښکلې حلوا جوړه کړې وی په دې به زه څه شم دا قاضي صاحب له اوس ابو یوسف چې هغې وخوري او د هغه دماغ پې مضبوط شي چې د دین خدمت وکړي ګوره د علم د علماو قدر و دې خلکو سره مونږ خو چې کوم شی زمونږ نه پاتې شي نو مونږ مولا للیږي چې کوم شی مونږ نه خورو استاد جل مولانا شرف علي صاحب لیکي تحصیل المعاص هغه یو مولا یو جمعات کې دی راو یو ماشوم ولا کیر هغه دا ماشوم د هغه کورو چې دی مولا په دې جمعات کې بلا وخت تیر کړي خو دوی د کور نه ولا چې تنوړای نه وره ما مولا هغه ماشوم ته لکه ما خو بلا کړو دلته تیر که تاسو د کور نه هم مال چې تنوړای نه دراغلي دا نن دې دا کیر څنګه راو پړون بي ځل نن دې څنګه راو دا ماشومان رښتیا وي دروغ نه یترې ماشوم ته ورشه پلار ته आवाज کا نه پلار وته غږ وته مکو وته کور نشته نو چې ماشوم راشي په پلار مې وای چې وته وای چې کور نشته هغه رښتیا وای نه هغه ماشوم وته څه وای وې دا سپیک جوړه کړو نو مور مې استاد جی لا یاوس
ور یو خبره ورته اسې که د یو ملا سره روان یو کنځل ورته کې نو ګناه ده خو که د علم په بنیاد ورته سپک ګورئ د علم په بنیاد چې مړه دا مولا پکې لاسي مړه دا علم پکې لاسي ګورې شامي وګورئ دا قاعدو کتاب وګورئ دا کافر دی د علم ته سپک وکتل علم د قرآن او د سنت نوم دی نو قرآن او سنت ته چې سپک ګوري دا د ایمان نه خلاص دی دا کافر شو د علم په بنیاد په چاته سپک نه ګوري چې دا بنیاد دا علم دا مدرسې دا مولیا چې دا ټکي دی وي د ایمان نه خلاص شي اسې کدي وسره ذاتی نه لګي او ذاتی وسره په پوله پټي جګړه نه هم سپک وته مګوره خو که بیا هم څه خبر کې نو فاسق بشي کافر کېږي معنا او چې ته د علم توهین کې او عالم من حيث العالم توهین کې د ایمان اخلاص نو هغه مولا صاحب هغه پلیټ چت کو دیوال لرو په خدای دې به خو ما سا چې سپی جوټه کې نو مال راوړای ز سپی ما نو ماشوم چغې جوړ د ما پلیټې ما کو د ما کاسه ما تکړه لوی چغې جوړ کړه د محلي خلک چې د اسب په جمعات کې چغې جوړ دي خدای دې به خو ما خلک سلام جوړ دې جوړ کا کاسه بدل پیسې درکم وی چغې جوړ کړه مالم د سپی جوټه راوړل نو ماشوم ته سوې وی نه وی د ما کاسه دې ما تکړه پیسې بدرکم نو وی په دې کاسه کې حضرت شوګانو ته ډوډۍ ماته نو معنا اشرف علي صاحب لیکلي چې قاسم قیمتي خوراک هم قیمتي دا شی منه کم شی در باندې خو لګي نو عالم لوړا تعلیم لوړا په خدای قسم خدای به دې پر رزق کې برکت اچي اکثر د خلکو ته دا طالبان په دې جمعات کې ډیره کوي او د خپل مینه او په محبت دوی له ډوډۍ راوړي ډېر خلک جمعات کې طالبان ته سپېمې تروي کې نه پریږي الکه ولې نه پرېږدي د خدای نه بخت رکاوټ مه جوړېږه دی خو پیغمبر حدیث ته کوي قرآن ته کوي نو ستا د پیغمبر حدیث او قرآن سره مینه نشته دا پردی بچې ستا بچې شو چې ستا په ډوډۍ دی د پیغمبر حدیث زده کړي او عالم شي تا له به خدای اجر دی او ښه په مینه والا راوړه روټۍ ته ګوره چې په رزق کې د خدای برکت پیدا کوي او که برکت نه پیدا خدای به د روزې کې برکت پیدا شکر یې زمونږ په کلي کې تورنځی شوي وطمانځی شوي کومرځی شوي که رزړې شوي که دا میرې باندې جلو ډېرې او دا علاقې شوي خلک د علماو طالبانو سره مینه ساتي او په خپله طالبان غواړي په جوماتونو کې دی راغی او ستاسو په هغه لږه ډوډۍ باندې خدای پاک بلا طالبان الله پاک عالمان جوړ کړل دا دې پته به راته قیامت په میدان کې لګي انشاءالله نو ابو یوسف له هغه الوا ولېږل او قاضي ابو یوسف سره دغه وخت کې مور راځه چې لوی څنګه راوړله نو هغې مور له ورکړې مور ته وخوه وی دا څه دي وی مور یې هغه زما استاد ابو حنیفه چې درته ویلي هغه هنر مې زده کړی دی که اوس خوره دا د بادامو د پستو د چکو د حلوا که نو مور یې وچاړه ډېر یې وچاړه وی ابو یوسف چې خدای دې ستا د استاد ابو حنیفه په قبر انوار نازل داسې هنر یې درته وخو چې د بادشاه خوا کې نسته داسې هنر یې درته وخو چې ټوله دنیا دې قدر کوي داسې هنر یې درته وخو چې الله ته ورسول اخرت یې درله ښکلې کړه قرآن او سنت یې درته وښوده داسې هنر یې درته وخو چې ستا د برکت نه دا دې مونږ الواګانې خورو زمونږ قدر دی او که زما والا هنر دې زده کړی نو هوټل کې ناستو خلکو ته به یې ډوډۍ خوري اوس به په رنګسازۍ کې به د ټولې جامې شنې او تورې به دی نورو د دنیا قدر هم پکې دی عزت هم پکې دی خو د دنیا په نیت به نه کوي دا به دې پورې وي چې ډوډۍ به خدای درکوي او لویه خبره ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عالم او د امي په منځ کې 1500 درجې فرق دی دی به خدای پاک دونه اوچتی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات مسلمان به خدای اوچتی د کافر په مقابله کې او بیا عالمان به په مسلمانانو کې خدای پاک په لوړو درجو باندې کېنی کې خیر ان شاء الله نو دا مې دې پورې درته وایي چې دا زمونږ د داخلو روزې دي د مدرسو نو تاسو به خیر ان شاء الله یو بچی علم ته ما ته تاسو ته مې موقع ما دا بیان څو کوي یو بچی علم ته وقف کې یو بچی قرآن ته وقف کې حافظانه جوړ کې خدا د عالمانه جوړ علم پیو کې په بچو باندې او په ډوډۍ مې یاري دا بستا د پاره ملغلره
کنی کن عالما او متعلما عالم شا یا شاگرد جوړ شا کنی خادما خادم جوړ شا طالبانو خدمت کوا د طالبانو خدمت کوا په جمعات کې طالبانو روټه راوړه مینا ور سره کوا محبت ور سره کوا نیت دا کوا چې دې زماده خپل پیغمبر دین زده کوي راوړل شوی دین او د خدای دین زده کوي ولا تکن رابعا سلورم ما جوړېګا برباد بشي دا سو خبره مې تاسو ته لای زموږ تاسو په بچو او په نوسو کې عالمان او حافظان پیدا